قربانی څه شی دی د مارونو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوسو ما هذه الاضاحی یا رسول الله، دا الله رسوله دا قربانی څه شی دی؟ نو رسول الله مبارک او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. نو بیا صحابه تپوس کوي چې زمونږ پکې څه دي مال نافع، موږ پکې چې قربانیو کو داغه طریقه خوشتا او موږ له پکې څه ثواب کیږي کنه کیږي؟ ټیک ده ابراهیم علیه السلام طریقه چې موږ جام دی کو یو خبره ده، او ثواب زمونږ پکې څومره کیږي هغه مقدار راته وخان. نو رسول الله مبارک فرمایل چې کم ساروی لاله داغه پشا چې څومره وختي داغه برابر نه کې درته ملاوي، او که ګډ دلال کو چيله داغه پشا چې څومره ولای دا د چيلي پشا څومره وختي داغه برابر ثواب درته ملاوي. ونه دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی. او بیا رسول الله مبارک فرمای من وجد ساعه من المال، اسوک مالداري داغه بیان ماته رجمه د تکړو چې پچا قرباني واجب د مالدار ستم او فلم يضحي د قرباني نکلا نو فلا يقربن مصلانا، دې زمون جمعه ته نه راځي، عیدګاه ته بالکل را نشي، دې زمون عبادت خانه ته بالکل را نشي. وردا سخت وعید وته زمون طالبا وي زورنه وته مون تاسو وایو دا دومره سخت زورنه چې راځي معلومیږي دا چې دا قرباني مضبوط شی دا واجب او خامخا. او پیغمبر مبارک پدې کې لس کاله حضور پاک چې مدینه ته تللی، مدینه منوره ته یو کال رسول الله مبارک قربانی نه پرې پدې لس کالو کې یو کال نه پرې. او کله دوه غډانه ملال کړی دی نبی عليه السلام، یو ځلې دوه غډانه لال کړ برګ غډان لماور، او چې کله علالول دواړه غډان نو دواړه خسیانو تکیدل چې وته وای. زموږ بعض خلک وای پټکیدلی ګډ او یا غوي قربانی وینه نه صحیح یو سړی وی اندامونه کم دي، دا ټول غلطه خبره. حضور پاک چې پکمه غډانو قربانی کړي دا غټه کېدل دا ښه قربانی ده، ولې دا ساروی سوربي دا علی او دا سوربي نو په دې ساروی قربانی کول شي بلکې مستحب ده. بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث ته وی دا قربانی پروازو کې دا قربانی د ساروی علالونو نه بهترین عمل بل نشته، او چې دا قربانی ساروی د حلال کو نو وینه لا پزمک نی پرته چې الله تعالی رسول دی والله قبول کړي نو بهترین عمل دې نه مالونو. نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دی، ما تاسو ته 13 جمعه بیان کړی دی، هغه قرباني وکړي. دا زمونږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی ګوره.